شوا چې لو کان فیهما لها الا الله لفسدتا. دا حجت اقناعی ده او ملازمه پکې عادی ده، معنا دا ده چې ظنی ده، نو دا حجتم ظنی شه. معنا که ګڼ خدایان راشي د دې ګڼوالي سره فساد لازم دی، خو داسې ده کله داسې هم کیدی شي چې ګڼوالی راشي او اتفاق راشي، نو عادتي دی، د عقلي نه دی چې چېرته تعددي خامخا به هلته فسادي. و الا سره علامه تفتزانی یو خبره کوي، هغه دا ده کچری حجت اقناعی نشي او ملازمه عادي نشي، نو بیا به داسې ووایو کچری په ځمکې او اسمان کې ګڼ خدایان راشي نو فساد به راشي. د فساد نه دی بیا څه مراد دی؟ که د فساد نه دی مراد دا دی چې د ځمکه او اسمان به کم نظام چې روان دی دا به خراب شي، نو نفس تعدد دی خرابوالی ته مستلزم نه دی، نفس تعدد دی راشي او خرابوالی دی نه، هغه دا چې یو څو ورځو دپاره د اتفاق وکړي، نو نفس تعدد خو مستلزم نه دی. خروج د دې نظام ته او که د فساد نه دی مراد دای چې امکان د فساد، که چېرې تعدد راشي نو بیا به فساد ممکن شي، نو د فساد د امکان نه خو انکار نه کیږي، قرآن ګواه دی چې فساد به واقع کیږي. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، او یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، او یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. هر څه به زری زری شي، ځمکه به خراب شي، اسمان به خراب شي، نو بیا د امکان نه خو انکار نشي کېدی. هلکه مطلب دا دی چې دا ملازمه عادي ده، حجت اقناعی دی، ظنی دی. که حجت اقناعی نشي نو بیا تپوس کوم چې د فساد نه د څه مراد دی؟ که د فساد نه د دا مرادي چې ځمکه او اسمان به خراب شي، نو نفس تعدد خرابوالی ته مستلزم نه دی. او که د فساد نه د مراد امکان د فسادي، که تعدد راشي نو فساد به ممکن شي، نو فساد خو اسم واقع کیږي، نو چې واقع شو د امکان څه خبره ده. هلکه پې پوه شئ، نو بیا خو د تعدد څه کار نشته، تعدد نه بغیر هم فساد ممکن دی. ګورئ، و الا که داسې اونکو، ملازمه عادي نکو، عقلي کو. عقلي دې ته وایي چې د ملزوم د وجود سره د لازم وجود راشي، تعدد سره فساد راشي، نو بیا په ان ارید الفساد بالفعل، که مراد فساد بالفعل شي، ای خروجهما وتل د دې ځمکې او د اسمان عن هذا النظام المشاهدي، د دې نظام نه چې کوم په سترګو ښکارېږي، په مجرد التعدد لا یستلزمه، خالص تعدد مستلزم نه دی دغه فساد لره، لجواز الاتفاق، ځکه اتفاق ممکن دی علی هذا النظام، چې دواړه ووایي چې بس اسمان هم په ښه ځای کې دی، ځمکه هم په ښه ځای کې دی، ورکې کنې خرابوو. و ان ارید امکان الفساد، که مراد د فساد نه امکان د فساد شي، فلا دلیل علی انتفاعه، دلیل نشته په انتفاع د فساد. فساد خو بغیر د تعدد نه هم راځي، امکان د فساد. بل النصوص شاهدتن، بلکې د قرآن نصوص ګواه دي بطی السماوات، پر غونډولو د دې اسمانونو
ورفع هذا النظام او پوچتولو د دې نظام دا نظام به اوچت شي او ختم بشي فیکون نو فساد خو ممکن دی لا محاله چې وقوع راځي نو د وقوع سره خو امکاني کنه یلکه لا یقال سره چا اعتراض کړی دی لئنا نقول سره دی جواب کوي اعتراض داسې دی چې ملازمه قطعی ده او د فساد نه مراد عدم تکون دی ملازمه قطعی ده چې تعدد وینو فساد به ورسره لازمی دا نشي کېدی چې تعدد دی وي او فساد دی نه وي خو د فساد نه مراد عدم تکون دی عدم تکون دا معنا نه پیدا کېدل لو کان فیهما الها کزمک او اسمان کې ګڼ خدایان و الا الله د خدای نه بغیر لفسدتا زمک او اسمان به نو پیدا شوي ولی یو بویل پیدا کوي بل بویل نه پیدا کوي د دواړو به اختلاف یو بس کار به خراب وي د یو اراده بم نه پوره کېده پیدا کولو والا به بل نه پرې خو د ځکه بل هم خدای نو د فساد نه به مراد عدم تکون شي نو معنا به داسې شي چې تعدد مستلزم د عدم تکون ته او د عدم تکون او د تعدد په منځ کې د ملازمه قطعی ده عادي نه ده چې کله کله ته تخلف هم کېږي تخلف ته بالکل نه کېږي اعتراض باندې پوه شي دی وایي لا یقال څوک دې دا اعتراض ونه کړي چې ملازمت قطعیت ملازمه قطعی ده والمراد بفسادهما مراد په فساد د ځمکې او د اسمان سره عدم تکونهما نه پیدا کېدل دي د دې دواړو بمانا په دې معنا سره انه لو پرز صانعان که دوه خدایان فرض کړی شي لامکن بینهما تمانع ممکنه بشي د دواړو په منځ کې تمانع فی الافعال کلها په ټولو کارونو کې فلم یکن احدهما صانعا یو بسانی نشي فلم یوجد مصنوع هیڅ مصنوع به پیدا نشي ځمکه مصنوع د اسمانم مصنوع دی نه به ځمکه یو نه به اسماني هلکه په دې خبره پوه شئ نو تعدد مستلزم عدم تکون تا او عدم تکون لازم او تعدد ملزوم او د دې ملزوم او د لازم په منځ کې ملازمه قطعی ده دا د اعتراض سکونه کې ولی یلکه دا اعتراض دی ځکه سکونه کې چې دلته د تعدد او د عدم تکون په منځ کې ملازمه نشته ملازمه د چا په منځ کې ده امکان تمانو مستلزم د عدم تعدد تا امکان تمانو مستلزم د چالرا لو کان فیه مالها الا الله کزمک و اسمان کې خدایان راشي بغیر د الله نه لفسدتا تمانو به ممکن شي لیکن تمانو ممکن نه ده تعددم نشتا نو عدم امکان د تمانو مستلزم شو عدم تعدد لرا نو دلته ملازمه د عدم امکان تمانو او عدم تعدد کې ده د تعدد او د عدم تکون په منځ کې ملازمه شته نه لأننا نقول منګه وایو امکان د تمانو نه مستلزم کېږي مګر عدم تعدد د ثاني لرا وهو د عدم تعدد د ثاني لا یستلزم نه مستلزم کیږي انتفاع د مصنوع لرا دې په منځ کې ملازمه نشته دا هغه سره لازم نه دي الا ولا بل جواب دا کوم انه یریدو رد کیږي منع د ملازمه ان اريد عدم التکون بالفعل یلکا د عدم تکون نه د ځمکې او د اسمان بالفعل نه پیدا کېدل مراد دي معنا درکه تعدد راشي نظمک و اسمان به پیدا نشي عدم تکون بالفعل دی مراد ده نو دا ملازمه نشته ولی ځکه شاید چې دواره اتفاق وکړي
ومنع انتفاء لازم او نمنم انتفاء د لازم ان اريد بالامکان او که د عدم تکون نا امکان د عدم تکون شي نو بیا انتفاء د لازم نمنم چې تعدد راشي نو صبر راشي عدم تکون نو عدم تکون نشتا ځکه چې تعدد نشتا نو دا نه منم تعدد نشتا و عدم تکون امکان خوشته کنه چې اسمانونه به خراب بشي قیامت پر ورځ کنه خدای دې وکړي چې تاسو په پوه شئ وإن قیل سره اعتراض دی او قلنا سره د هغې جواب دی خلاصه د اعتراض دا دو خبرې دي او دا خبره په معنا د لو کې ده لو دی ته وایي د لو کار سره د لو کار سره لو څه کوي تاسو کافیه کې دا ځای ویلی ولو انما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال په باب د تنازع کې چې لو په مثبت داخل شي نو منفي کوي او چې په منفي داخل شي نو مثبت کوي او لو د څه دپاره دی د دې دپاره دی چې انتفاع د ثاني راشي په سبب د انتفاع د اول سره مقصود انتفاع د ثانی ځکه منتفی شوی ده چې اول منتفی دی هلکه پې پوه شئ په زمانه ماضي کې لو جیتنی لا کرمتوکا کچرې ته راغلی وی ما بستا اکرام کړی وی نو ته دلیل په عدم اکرام نیسي دعوه د عدم اکرام ده چې د عدم اکرام ځکه شوی دی چې مجیعت نه دی شوی نو په عدم اکرام دی په وجود د عدم اکرام دی دلیل اونیو په انتفاع د مجیعت باندې نو مقصود دی عدم اکرام شو مقصود دی چی شو چې د عدم اکرام سبب څه شی دی عدم مجیعت دی په زمانه ماضی کې اوس دو سواله شو یو دا چې د دې معنا دا شوه چې د دې آیت مقصد خو نفي د تعدد ده کنه او تعدد خو اول دی تعدد خو مقدم دی تعدد خو شرط دی او عدم فساد دا جزا ده لو د دې دپاره دی چې انتفاع د ثاني راشي او دلیل انتفاع د اولی د انتفاع د ثاني دلیل انتفاع د اولی تاسو دا بل قیدم په نحوه کې ویلی ده چې حکم په جزا کی او شرط ورته قیدی لفسدتا فساد براغلی وی لیکن فساد نه دی راغلی په دې سبب سره چې تعدد منتفی دی نو دعوه دی عدم فساد ده او حال دا دی چې د آیت مقصد څه شی دی عدم تعدد ثابت ہے کنا د وجه د عدم فساد د وجه نه دا نه چې عدم فساد ثابت ہے د عدم تعدد د وجه نه به مدادا چې لو د دې د پر راضی چې ثانی منتفی کی په سبب د انتفاع د اول سره په زمانه ماضی کی او دلته خو نفی د تعدد چې راغلی دا د زمانو پوری نه د مقیده بلکہ استمرار دے کہ ہمیشہ تعدد منتفی دے اللہ کبھی پوچھ چاہی یو بدی دارالا کہ عدم فساد دا پارا دی دلیل عدم تعدد پیش کا او حال دا دے چھ دا عدم تعدد دا پارا دلیل عدم فساد جوڑول پکا دیزے کا موضوع عدم تعدد دا آیت مقصد دا آیت دے بدی دارالا چې د عدم تعدد هم مختص شو د زمانه ماضی پورې حال او د استقبال پته ونه لګي د حال او استقبال کې بعد عدم تعدد منتفی ویو ک بنئ ګورئ
فإن قیل کسو کې اعتراض کی مقتضا د کلمې د لو انتفاع د ثانی ده فی الماضی په ماضی کې بسبب انتفاع الاولی په سبب د انتفاع د اول سره چې ته په انتفاع د ثانی دلیل او سبب جوړه انتفاع د اول فلا یفیدو دا نه فائدہ کوي الا مگر دا خبره الدلالت چې دلالت کی علا په دې خبره باندې ان انتفاع الفسادی چې انتفاع د فساد په زمانه ماضی کې په سبب د انتفاع د تعدد سره ده نو انتفاع د فساد معلومه شوه انتفاع د تعدد نه ده معلومه شوی موضوع کلام د څه شی وګرځاو انتفاع د فساد او په داسې حال کې چې موضوع سخن څه شی دی انتفاع د تعدد او بیا د دا انتفاع د فساد په سبب د انتفاع د تعدد سره دا د مختص کړه د زمانې د ماضی پورې قلنا سره جواب کوي او په ابن حاجب باندې زبردست رد کوي چې دا د ابن حاجب خبرې دي او هغه ته جنون پرېوتی او لیونتوب هغه لیونه او چې دا خبرې کولې ولی ځکه د لو یو معنا لغوي ده او یو معنا استعمالي ده دا کومه خبره چې تا د لو باره کې وکړه دا معنا لغوي د لو ده او معنا استعمالي د لو دا ده کله لو د دې دپاره هم استعمالیږي چې دلیل ونیسي په انتفاع د اول په سبب د انتفاع د ثاني او په طریقې د استمرار سره نو دواړه جواب وشو کنه قلنا موږ وایو نعم او هذا دا کومه خبره چې دی وکړه بحسب اصل اللغت دا د اصل لغت په اعتبار سره ده لكن قد يستعملوا لیکن کله کله لو استعمالیږي للاستدلال چې دلیل ونیولی شي بانتفاع الجزاء په انتفاع د جزا سره علی انتفاع شرط په انتفاع د شرط باندې مقصد د انتفاع د شرط په انتفاع د شرط دلیل ونیولی شي په انتفاع د جزا من غیر دلالت علی تعیین زمان بغیر د دینا چې دلالت وکړي په تعیین د زمانې سره کما فی قولنا لکه په دې قول زمونږه لو کان العالم قدیما لکان غیر متغیر که عالم قدیم وی نو غیر متغیر بوي لیکن متغیر دی نو قدیم نه دی استثناء دی د نقیض د تعلین او کړه نتیجه نقیض د مقدم راغله نو تا دلیل اونیو په عدم قدم باندې پس په عدم قدم په وجود د تغیرو نو داوی کلام د څه شی شو عدم قدم شو عدم قدم باندې دی دلیل اونیو په عدم تغییر باندې کچرته دا قدیم وی نو غیر متغیر بوي او مقصد د عدم قدم دی او عدم قدم د ثابت ک په وجود د تغیر سره لکه په پوښتنه او زمانم پکې نشته والآیت من هذا القبیل آیت هم د دقی قبیله نه ده چې لو پکې په لغوي معنا سره نه دی راغله بلکې استعمالی معنا سره راغله ده وقد يشتبه ګډوډ شوی دی على بعض الاذهان په بعض ذهنونو باندې ابن حاجب یادی احد الاستعمالین یو د دو استعمالونو په ګډوډ شوی دی بیا اخر د بل سره فیقع الخبط واقع شوی دی جنون په دې بعض اذهانو کې خبط جنون ته وي جنون پکې راغلی دی لکه په پیسې کې په پوه نشي بس